راشه د نوې د خبر کوم زمونږ د ایمنېګانو او د پارلیماني دلګانو او د قوم سوداګرو تنخواهګانې بړاو شوې. دا پیشیشه یو بل ته کنځل کوي، یو وایي په دې سړک په دې راکاږم، یو وایي پرتوګ به درنه وباسم، بل وایي کمیس به درنه وباسم. نن دغه دی د یو بل سره میلاویږي او زمونږ دغه د پی ټی آی ګورنمنټ چې د شلوار شریف نه ډېر سخت خلاف دی، ډېر زیات دی خلاف دی. د هغه شکریه یې ادا کړه چې تا زمونږ تنخواهګانې بړاو کړې. تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې دا د یوې مور اولاد دی. دا عمران خان هم څه وخت کې دغلته ورغی. موږ د عمران خان په ډېرو کارونه، زه د عمران خان هم د ډېرو کارونو خلاف یم، دغلته ورغی په میډیا باندې به کېناستو. جنرال باجوه د قوم پلار دی، دا د قوم سرمایه ده، دا داسې جنرال دی، دا ښکته دی او دا بره دی او داسې تعریفونه به ورله کول. نن خپله په جیل کې د دغه دلګانو د لاسه پروت دی او دا دلګان چې په میډیا باندې کینی دغلته وایي زه به د تا سره دا وکړم، زه به درنه کمیس وباسم، زه به درنه پرتوګ وباسم، زه به دې په روډ باندې راکاږم، میں لڑکانه کې سړکوں پې ګسیټونګه، زه به دا کوم، زه به هغه کوم. پاکستان په تاریخ کې واحد یو سړی منم چې هغه مشر منظور پښتین دی. نه یې د پارلیمنټ سره څه کار شته، نه یې د تنخوا سره څه کار شته. دا خلک وایي دا د ادارو سړی دی. که د ادارې سړی هم دی، هر څه چې دی، تا ته خدا نه وایي چې ماله ووټ راکړه، تا ته خدا نه وایي چې مال نوټ راکړه، تا ته وایي خپل د حق لپاره ودرېږه. دغلته پښتانه دلګان راپاسې وایي منظور پښتین د ادارې سړی دی، هلکه ستا نه ووټ نه غواړي، ستا نه سپورټ نه غواړي. دغه دلګان دا زموږ ایمنېګان دي. دلته په میډیا باندې یو بل ته کنځل کوي پیشیشه، او په پارلیمنټ کې دا د یوې مور اولاد دی، د دې په مور باندې یو پلار ختلی او دا د یوې مور اولاد دی، د یو پلار الوت دی او دا خورغود مورغود دی.